السلام علیکم قدرمندو تاسو ته څنګه به معلومه وي چې یاره جنرال فیض حمید ته 14 سال با مشقت قید با مشقت سزا ورکړه شوې ده او د دې اعلان ISPR طرفه شوی دی. دا حقیقت په خپل ځای چې دغه تعلقات عاصم منیر سره چې کوم جرنل دی د فوج مشر دی یا نواز شریف سره یا نورو سیاسي ګوندونو سره خلکو سره هغه تعلقات صحیح نو خو خبره دا ده یا د سیاسي مداخلت یا کرپشن دا خبرې په خپل ځای د پاکستان په تاریخ کې دا لومبه جرنل دی چې د 14 سال قید به مشقت سزا ورکړې شو او د دې اعلان وشو او دا ښه عمل دی. آینده به کم جرنلان دي هغه ته هم دا یو سزا سلسله به شروع شي او دا د پاکستان د بهترۍ لپاره به ان شاء الله یو امید پیدا شو او بهر کیف هغه سره د عمران خان محبت هم دا کېدی شي چې دا هغه عمران خان سره محبت او دا خبرې هم کېدی شي هغه ته چې کله دا سزا ورکړې شو نو یو خبره اصل خبره دا ده چې دا چې کوم خبرې دي دا خو په خپل ځای هو حقیقت سبل شان دی دا زه تاسو ته وایم خو چې کله دا سزا هغه ته ورکړې شوه نو هغه جوګر واچول ټریسوټي واچولو او چې کوم دی گلف د پاره روان شو او هلته کې گلف کھیلنے کے لیے یعنی هغه گلف ته روان شو او هلته کې هغه دا کھیل کوو نو اصل خبره دا ده چې امریکې ته دا منظوره نه وه چې کله د طالبان حکومت هلته راغو او بیا جنرل صاحب فیض حمید چې کوم د عیسائی چیف هغه وخت کې هغه کابل ته لاړو او هلته بیا چیس کړي او یو فاتح په حیثیت سره امریکې ته بالکل دا منظوره نه وه چې پاکستان چې کوم کردار ادا کو یا جنرل فیض حمید چې کوم طالبان راوستل او امریکا هلته ووته او هغو ته شکست میلاو شو نو دې کې د جنرل فیض حمید کردار اهم و ځکه دا سزا هغه ته به طورې جرنل امریکې طرفه میلاو شو دا دباو دا پریشر چې کوم دی د امریکې پاکستان باندې چې دې جرنل ته تاسو سزا ورکړي امریکې خپل چې کوم نظام دی هغه دغه شانتي ساتي او دغه دا سزا